اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر آصف د یو نوې ویډیو سره او نن زمونږه کومه ویډیو چې دا نو هغه یو ډېره غټه بیماري ده او د هغې ویکسینیشن. تاسو اکثر د پولیو دا قطرې وینئ چې هر درې څلور میاشتې بعد ستاسو کور ته ټیمونه راځي یا تاسو که هاسپټل ته لاړ شئ نو هلته هم ستاسو ماشومانو ته د پولیو قطرې اچوي. نو د پولیو بیمارۍ باره کې به خبره کوو. دویمه د خلکو د ویکسینیشن باره کې یو سوال دی، وایي چېرې دا ویکسینیشن داسې څیز دی چې د دې نه بیماري جوړېږي، نو هغه به تاسو ته کلیر کوو چې پولیو دی څه دی، د دې سیمټمز علامات څه دي، د دې علاج شته که نشته، او د پولیو ویکسین څه اهمیت دی او د دې ډوزې څه دي. نو پولیو چې کوم دی دې ته پولیو مایلایټس وایي او دا د یو وایرس نه جوړېږي چې فی الحال د دې درې سټرین چې کوم دي نو هغه آیډنټیفای شوي دي چې هغې ته پولیو وایرس 1 وایي، پولیو وایرس 2 وایي او پولیو وایرس 3 وایي. ستاسو دپاره د دې خبرې اهمیت نشته چې دا درې وایرس دي، بلکې بس سمپل خبره دا ده چې پولیو د یو وایرس نه جوړېږي. یو وایرس دی چې هغه کله تاسو ته باډی وجود ته دننه لاړ شي نو هغه هغه کمزورتیا راولي. بله خبره دا ده چې په پولیو وایرس که څوک ایون چاته پولیو وایرس اوم لګېده نو 90 to 95% خلکو ته به څه علامات نی او دی به بچ پاتې شي. په دې کې دا کم 5 نه 10% پورې خلک چې کوم دی نو دی ته د پولیو پراپر علامات کېږي. تاسو پولیو که کوم ماشوم یاست، تاسو په چم محله کې پولیو والی یا که لوی سړی والی نو د هغه خپې انتهایي کمزورې پاتې شي، هغه پې ګرځېدی هم نه شي او خپې کار نه کوي. نو دا یو پرمننټ یو مکمل چې کوم دی نو پیرالیسس دی چې تاسو نه اپاهج جوړوي. نو د دې ډېر زیات خیال ساتل پکار دي، خاص کر د ویکسینیشن، ځکه چې دا مرض بیا ټول عمر د مرګ پورې دغه کمزورې خپه یا بیا څوک په ډنګورو ګرځي، څوک څه کوي، او ایون که چېرې دا د خپو نه په بره سینې ته لاړو نو د دې نه مرګ هم کېږي. لومبی خبره د دې سیمټمز دي چې د دې علامات څه دي. نو لومبی 2-3 ورځې کې د دې سیمټمز چې کوم دي د دې علامات بالکل د زکام په شاني، مرای خرابه، پوزه بندېدل یا پوزه بهېدل، ورسره سر درد راتلل، د هغې نه وجه فیټیک، ټول وجود خوږېدل او زړه خرابېدل، الټی کېدل. دا عام علامات چې کوم دی دا 2-3 ورځې پورې د پولیو وایرس چې کله پولیو وایرس تاسو وجود ته رادننه شي. بیا وروستو د دې چې کوم خطرناک پیرالیټک پولیو ده نو هغې ته دا ټرانسفر کېږي. نو دا ټرانسفر کېږي، لازم نه ده چې په 100% مریضان دی هغه دی ته لاړ شي. زیاتتر مریضان داسې دي 90-95% کیسز کې چې هغه د دې علاماتو نه واپس نارمل ژوند ته راشي، خو په دې کې دا 5-10% چې کوم دي دا دی ته پیرالیسس وشي او دی ته فالج وشي د خپو یا ایون د سینې او مرګ. نو د دې خبرې چانس خو کم دی، خو د دې د چانس خبره پکې نه ده چونکې هغه چې کوم دغه ځای ته ورسي نو هغه دومره خطرناکه بیماري ده چې د دې رسک نه دی اخیستل پکار. دویمه خبره دا ده چې دا کمیونیکیبل ډیزیز ده، دا د یو نه بل ته لګي. په کمیونیکیبل ډیزیزز باندې هم زما یو لیکچر شته چې کومې داسې بیماریانې دي چې هغه د یو نه بل ته لګي. نو دا د یو نه بل ته لګي نو دا په معاشره کې خورېږي. ښه که چېرې دا سیمټمز رالل، تاسو ته فلو لایک سیمټمز وشو او د هغې نه بعد ستاسو نیک پین، سټ خوږېدل، د سډن ختېدل یا مسل ویکنس، تاسو وجود کې کمزورتیا راله یا ایون مسل اټراپي کېږي. اټراپي دې ته وایي چې مسل ماس کم شي، د هغه یو خپه به غټی بله خپه به چې کومه پولیو والي هغه به نری شي. سیویر پین ان د آرمز اینډ لیګز، په لاس او پښو کې انتهایي زیات درد کېدل او اخره کې پیرالیسس، فالج، د هغه ځای اپاهج کېدل او هغه کار نه کول. دا د پولیو ټیپیکل پیټرن دی. په سیویر کیس کې دا پیرالیسس صرف د خپو نه بلکې دا د سینې مسلز ونیسي، د سینې غوښه ونیسي. نو چې په کم مسلز باندې موږ ساه اخلو، د موږ ساه کې مدد کوي، هغه کار پرېږدي چې هغه کار پرېږدي نو د مریض ساه نشي اخیستی او بیا د هغې نه بعد هغه مړ شي. بیا سپریډ د پولیو څنګه کېږي، پولیو په معاشره کې خورېږي څنګه او دا لګي څنګه، دا سټارټ کېږي څنګه. بیسیکلي پولیو تاسو ته ما ووایي چې یو کمیونیکیبل ډیزیز دی، دا د یو نه بل ته لګي. نو پولیو خورېږي هم په دغه وی باندې چې د یو نه بل ته او د بل نه بل ته او د بل نه بل ته. د دې د وجې نه هم د پولیو ویکسین که تاسو وګورئ نو موږ یو ماس ریډیکیشن په ډېره غټه سطح باندې د پولیو ویکسینیشن د ټولې کمیونټي کوو چې داسې خلک پاتې نه شي چې هغه د بیماري بل له ورکړي. نو سپریډ د دې دوه مین سپریډ دي. مین سپریډ یې اوروفیکل دی. اوروفیکل مطلب دا دی چې د خولې نه او د ډکو میتیازو نه لګي، که یا لاس بنده صفا نه کړي یا اوبه داسې استعمال کړي چې هغې کې الرېډي پولیو وایرس وي، نو دا د دې د لګېدو یو وجه ده. دویمه وجه ډراپلیټ دی. ډراپلیټ مطلب دا دی که څوک ټوخی وکړي یا تروش وکړي نو په قطرو کې د اوبو په شان دا قطرو کې چې کومه تروشي نه بنده ځي، په دې کې دا وایرس
د یو نه بل ته لګي. نو دا دوی مین د لګېدو طریقې دي چې څنګه د یو نه مریض نه دا بل ته لګي. ټریټمنټ علاج چې کوم دی د پولیو نشته. دا یو ډېره د افسوس خبره ده چې there is no treatment available for poliomyelitis. که یو ځل تاسو ته پولیو وشوه نو بیا د دې علاج نشته، بلکې بیا د موږ صرف سپورټیو میئرز ورکولی شو، سپورټیو کیر کولی شو. سپورټیو کیر مطلب دا دی چې که د وجود خوږېږي نو د دردونو ګولۍ ورکولی شو، که دته د ساه تکلیف راځي نو دته موږ وینټیلیټر لګولی شو، که د تبه راځي نو دته موږ د تبې ګولۍ ورکولی شو، دله فزیوتراپي موږ کولی شو، دله موږ د آرام میډیسن ورکولی شو. خو داسې یو دوايي نشته چې هغه دغه پولیو ختمه کړي چې یو ځل دا ولګېده. بیا د دې یو سمپل تاسو ته د پولیو وایرس یو طریقه ښیم. ګوره دا طریقه دا ده چې پولیو وایرس تاسو ته ما ووایي چې دا په اوروفیکل وی باندې ترانسمیټ کیږي. مطلب یو کس د پولیو وایرس وخوړه د هغه خولې ته دننه شو، زمونږ په دې وجود کې دا بیسیکلی دماغ دی او د دماغو نه زمونږ د ملا د تیر په ذریعه باندې رګونه ټول وجود ته خواره شوي دي. د سمپل تاسو ته دا ووایم چې کرنټ وجود ته کوم ملاویږي د دماغو نه نو هغه د رګونو په ذریعه ملاویږي او هغه رګونه زمونږ د ملا د تیر نه پاس شوي دي. دا پولیو وایرس چې کوم دی د مینلی اټیک کوي ستا د ملا هډوکې او دماغ او هغه نرف افیکټ کوي، هغه رګونه افیکټ کوي چې کوم ستاسو لاسو او خپو ته راغلي دي. نو لومبې د ریپلیکیشن چې کیږي مطلب زما دا دی چې د ډیریږي څنګه که چېرې چا د پولیو یو وایرس تیر کو هغه ته د بل دی نه یا د چا د بل مریض نه یو وایرس ولګېد یو هغه تیر کو نو لومبې دی په مرای کې ریپلیکیټ شي، په مرای کې دی ملټیپلای شي، د یو نه لس جوړ شي، د لس نه شل جوړ شي، د شل نه سل جوړ شي. بیا د دویم ریپلیکیشن چې کوم دی په ښکته باندې لړ شي او کولمو ته لړ شي او په نرای کولمه کې د فردر ریپلیکیشن وشي، هلته د نور ډیوایډ شي، نور تقسیم شي او نور هم ډیر شي. د دې ځای نه د مایګریټ شي بیک بون ته، د ملا تیر ته او کوم ځای رګ چې د افیکټ کی د هغه ځای کرنټ ختم شي، د هغه ځای موټر اکټیویټي دی چونکې موټر نرو افیکټ کوي، سنسري نرو نه افیکټ کوي. مطلب دا دی چې ستاسو فیلینګز به نارملي هغه ځای به فیل کوي خو هغه ځای کې به طاقت ختم شي. موټر نرو چې کوم دی هغه د وجود د طاقت لپاره دی، د لاسو خپو د طاقت لپاره دی. نو که چېرې دا ستاسو مین ټرنک نرو راغلی دی که دا نرو افیکټ کړه نو ستاسو دا لاس به کار پرېږدي، که دا نرو افیکټ کړه نو دلته به کرنټ ختم شي، دا به پرېږدي. په زیات چانسز کې 90% کیسز کې دی د خپو رګونه وایي نو که د دې خپې رګ و نو دا به دې ته به کرنټ ختم شي او که دا و نو دې ته به کرنټ ختم شي. دا کرنټ ختمېدل دا دی چې ستاسو هغه ځای طاقت به ختم شي، د هغه ځای زور به ختم شي، هغې ته به انرویشن نه کېږي چې زور او طاقت یې ختم شي نو هغه به ویک شي، کمزوری به شي، مسل ماس به کم شي، یو خپه به غټه پاتې شي، بله به نری شي، زور به پکې نه وي، سینسیشن به پکې ځکه چې پولیو سینسري نرو نه افیکټ کوي. دا د پولیو وی آف میکانیزم دی چې څنګه دا په موږ باندې اثر انداز کیږي. اوس دا دومره غټه بیماری ده او په 1950 کې 1950 کې د دې یو غټه آوټ بریک د 1950 نه مخکې وشو چې هغې په زرګاو باندې خلک په امریکا کې او په یورپ کې مړه کړل. نو په 1955 کې د دې پراپرلی ویکسین جوړ شو او ویکسین د دې دوه قسمه ویکسین دي. تاسو خو دا یو ویکسین زیات تر لیدلی دی د خولې دا قطرې، خو د دې مین کوم ویکسین چې جوړ شوی نو هغه ان اکټیویټډ د پولیو وایرس و چې هغه ویکسین داسې و چې هغه د ستنې په فارم کې و، هغه به یا په تای کې یا په کوناټي باندې یا په مټه باندې د ستنې په شکل کې لګېده. اوس هم په یورپ کې د خولې والا ویکسین نشته، ډراپس نشته. په یورپ کې، په امریکا کې او چې کوم هم ډیولپ کنټریز دي چې هلته پولیو دومره ډیره نه ده نو هغوی دا وی آف ویکسینیشن استعمالوي، اورل وی آف ویکسینیشن او پی وی نه استعمالوي. د هغې یو وجه دا ده چې چونکې دا آی پی وي چې کوم دی چې کوم مسکولر انجیکشن دی ستنې په فارم کې دی نو دا خو یو ګران ډیر دی نو دی یې ټوټل ماس کمیونټي ته غټ د وړو ملکونو ته چې کوم کې غربت دی نو هغوی ته یې پوره کولی نه شي نو دی یو الټرنیټیو داسې ویکسین نه ویسته چې هغه ارزان وي. دویمه خبره دا ده چې دا پراپر ټیکنیکس غواړي، دې له به ځې ستن به وې، ټایم به ورکې او چونکې زمونږ معاشره کې پولیو ډېره زیاته څه وخت کې خوره شوې وه نو د هغې په وجه په 1988 کې تقریبا 3.5 لکه کیسز د پولیو ریپورټ شوي او اوس په 2006 کې بیا صرف 6 کیسه ریپورټ شو. دومره حد پورې دې ویکسین سره هغه ختم شو. نو د او پی وي چې کوم دا اورل پولیو ویکسین دی، اورل پولیو ویکسین دا دی چې دا پوره مړ جراثیم نه دي. په ویکسین باندې هم زما یو ډیټیل ویډیو شته چې ویکسین جوړیږي څنګه، ډیډ ویکسین څه ته وایي، لایف اټینیویټډ ویکسین څه ته وایي. نو دا اټینیویټډ ویکسین دی
دا وایرس دی کمزوري کړی دی او بیا یې تاله درکوي او د هغې خلاف په وجود کې مدافعت او انټي باډیز جوړیږي. د او پی وي دغه چې کوم سکیجول دی نو هغه موږ یو په پیدایش باندې ورکوو، بیا په 6مه هفته، بیا په 10مه هفته، بیا په 14مه هفته. دا 4 د دې مکمل ډوزز دي او خو چونکې زمونږ په کمیونټي کې موږ ماس ویکسینیشن هم کوو، هر 6 میاشتې بعد، کال بعد، 3 میاشتې بعد د پولیو 3 ورځې مناویږي او هغې کې ټیمز راځي، ستاسو کورونو ته درځي او د دې ویکسین دپاره درځي. نو دا د ذهن نه وباسئ چېرې دا ویکسین ګنې څه بلا ده او دا خطره ده، بلکې دا د دې بیمارۍ نه بچاو دی. خو مسله صرف دا یو ځای کې لږه غونډې ده چې چونکې دا ویکسین چې کوم دی دا ژوندی دی خو کمزوری دی، نو صرف یو مریض ته، یو کس ته که چېرې 2.7 میلیون 27 لاک خلکو ته ویکسینیشن وشي نو د دې کې د یو کس چانس دی چې هغه ته د دې ویکسین نه پولیو ولګي. او دلته کوم آی پی وي چې دی چې کوم ان اکټیویټډ ویکسین دی چې هغه بالکل مړ کړی شوی جراثیم دی، د هغې نه بالکل د دې خبرې چانس نشته چې د هغې نه پولیو ولګي. او د دې چې کوم ډوز دی نو په 2مه میاشت باندې موږ ستنوو، بیا په 4مه وو، بیا په 6مه وو او بوسټر ډوز اخیری چې کوم غټ ډوز دی هغه د 4 نه تر 6 کالو په عمر کې موږ ورکوو. نو د دواړو 4 ډوزز دي. خپل ماشومانو ته پولیو ویکسینیشن لازم وکړئ. او پی وی که هم ښه پوره سکسس ریټ دی، 99% سکسسفل ریټ دی د او پی وي هم، چې څوک پوره 4 ډوزز کوالي نو هغه ته 99% چانس دا دی دته پولیو نه لګي. بلکې تاسو په کمیونټي کې وګورئ نو تاسو ته ما وویل چې په 2006 کې صرف 6 کیسز رپورټ شوي دي. نو دا ټول دی او پی وي د لاسه. او پی وي مدد زمونږ کړی دی چې د دې دومره غټې بلا نه خلاص کړي وو. آی پی وي چونکې پاکستان کې روټینلی نه یوز کیږي ځکه چې دا ایکسپنسیو دا خرچه پې هم ډېره راځي او پراپر د دې د تلل غواړي وال غواړي. نو زمونږ په پاکستان کې او پی وي یوز کیږي، دا 4 ډوزز دي. نور هم که چېرې اوکیجنلی د پولیو ویکسینیشن کیږي نو هغې ته غاړه ږدئ، هغې له زه ایز ا ډاکټر خپلو ماشومانو له پولیو ویکسین ورکوم. نو زما په خیال تاسو له نه دي پکار چې په څه شک او شبه کې پرېوځئ، ځکه چې دا کومه بیماري دومره غټه ده چې کوم مکمل ستاسو پرمننټلی ستاسو په وجود کې کم کمزورتیا راولي، تاسو د خپو کمزورتیا راولي یا ایون ستاسو د سینې او مرګ طرف ته ځي. د هغې نه ښه دا ده چې صرف دا 4 ځله د خولې دا قطرې ماشومانو ته واچېږي. زما دا ویډیو مخکې ملګرو سره شیر کړئ چې هغوی د پولیو ویکسین د علاج او د دې نه خبر شي، ځکه چې دا یو ډیډلی ډیزیز دی، دا یو داسې بیماري ده چې د دې نه مرګ کېږي. نو که موږ د 4 ځلو په قطرو د دې نه بچ کېږو نو زما په خیال دا یو ډېره بهتره خبره ده. الله په امان.